ابن سماک رحمه الله د خپل زمانه یو ډیر لوی عالم او ډیر لوی محدث دی. د یو پیره خلیفہ هارون رشید رحمه الله د سلطان او بادشاه او د مسلمانانو د یو پیره په داسې حالت کې ولیدو چې د تګیو انتهایی تګیو او د اوبو یو جام راغسته او بیس کلی په انتهایی تګیو. ابن سماک رحمه الله وته وی چې امیر المؤمنین لوکو د صبر وکا دا اوبه لوکو ټکی د لامس کزه د یو تپوس کوم. هارون رشید اوبه کې خو دی ابن سماک رحمه الله تپوس کوي ک چرته دا وبستانه سکمنه کی نو ته به دا وبو په څومره قیمت باندې والي چې د دومره تګي او دا وبد نه سکمنه کی نو ته په څومره قیمت والي. خلیفہ هارون رشید رحمه الله وته وی چې زب د خپل سلطنت او د بادشاهي هغه نیم دولت ورکم هو دا وبه بزه هغه واخلم. بیا ورته ابن سماک رحمه الله وی چې سید دا وبوس کا کله چې وبوس کله او هغه تندی هغه مړ شو. بیا ورته ابن سماک رحمه الله وای چې وس دا وبس تا د خېټ نه په وتلو کې چې دا نوزي نو ته د دې چې علاج کې به د علاج باندې به ته سمرا هغه قیمت ورکې. نو خلیفہ هارون رشید رحمه الله وتوای چې زه د خپل سند د خپل بادشاهي او د سلطنت هغه ټول پیسې او ټول مال ورکم او چې زه خپل علاج وکم. ابن سماک رحمه الله توي چې د دې بادشاهي د دنیا چې کوم بادشاهي ده او کوم سلطنت ته کوم مال دولت ته د دې د یو ګلاس بو د یو جنبونه هم کمتر حیثیت ته. کله چې خلیفہ هارون رشید رحمه الله ابن سماک رحمه الله دا خبره واوریده نو دومره وجړل دومره چې د هغه د وښ کونه ګیره لمده شو. ځکه چې یو انسان هغه ډیر لوی بزرګي او هغه ته داسې نصیحت وکړي نو په هغه باندې اثر کوي. نو دا د دنیا قیمت دی چې یو کس په خپل مال باندې هغه نازیږي په خپل هغه وجود باندې نازیږي. الله سبحانه و تعالی کبه د یو بیماری پر راوسته دی په خپل ټول مال ورکوي په یو بیماری د وجود هغه د خطر راغورځېدی شي په یو حادثه کې د هر سنوته شي. نو الله سبحانه و تعالی چې تعالی صدر کړي تعالی مال درکړي دولت درکړي هغه وجود درکړي طاقت درکړي د دې د استعمال هغه طریقې تم خولي چې تعالی میدان نعمت درکړي دي ته به بدی طریقه استعماله نو الو به کامیابی.